اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو دې ټایم موږ موجود یو د پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال فاروقي په کلینیک کې، او نن به موږ د ډاکټر صاحب نه معلومات کوو د زیړي متعلق. زیړی څه شی دی؟ د زیړي کومې داسې لارې دي په هغې باندې زیړی خورېږي؟ د زیړي علامات څه دي او د زیړي قسمونه څه دي؟ ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن به موږ تاسو سره په دې دغه باندې دې ټاپک باندې تاسو سره یو سیشن دی چې زیړی څه شی دی، زیړي علامات څه دي، زیړي کومې داسې لارې دي چې هغې باندې خورېږي، او زیړي اقسام څو دي؟ جی ډاکټر صاحب، نو زیړي متعلق لږ ووایئ، زیړی څه شی دی؟ جی شهریار صاحب، ډیره مهرباني چې تاسو ماته موقره کړه چې زه ناظرین سره لږ د معلومات شیر کوم د زیړي متعلق بنیادی معلومات. زیړی چې دی څنګه د نوم نه ظاهر دی چې دی کې د انسان سترګې او بدن سرمنه دا زیړ شي. جی. او دا څه شی دی؟ دا د جګر بیماری ده چې انګریزي کې ورته لیور وایي او پښتو کې ورته ینه وایي. نو په دې کې چې دی د جګر کې لږ سوزش پیدا شي یا د جګر وپړسېږي او هغه خپل کار نشي کولی، نو دې له وجې نه د سړي سترګې زیړې شي او سرمن زیړې شي. تاسو څنګه تپوس وکړو چې د زیړي اقسام څه دي؟ نو عام قسم چې دی هغه خو وایرل هیپاټایټس دی چې یو وایرس نه کیږي، او د دې غټ 5 قسمونه دي. او د دې نامې مونږ د انګریزي ABCDE په تور باندې یاد ساتو چې هیپاټایټس A، هیپاټایټس B، هیپاټایټس C، هیپاټایټس D او هیپاټایټس E. دا 5 غټ قسمونه دي د وایرل هیپاټایټس والا. خو دې کې بیا مونږ دوه داسې تقسیموو چې هغه وایرل هیپاټایټس چې کوم دا اوبو په ذریعه یا په خوراک په ذریعه باندې یو سړي نه بل سړي ته لګي، هغه هیپاټایټس A دی او هیپاټایټس E دی چې دا د خوراک په ذریعه باندې او اوبو په ذریعه باندې یو کس نه بل ته کیږي. او دا دویم چې کوم قسم دی هیپاټایټس B، هیپاټایټس C او هیپاټایټس D، دا د یو انسان نه بل انسان ته د خوراک په ذریعه نه کیږي، دا د وینې په ذریعه کیږي. چې د کوم مریض وي د هغه وینه که د بل سړي ته ولګېده، چا انجکشن په تور ولګېده، چا وینه ورته ولګېده، یا چا هغه یو کس ته دی هغه ته هیپاټایټس B یا هیپاټایټس C دی، هغه ته پته نشته، هغه چېرته ناهي ته لاړو، هغه باندې حجامت وکړو، شی وکړو، نو هغه په بلیډ باندې د هغې که وینه ولګېده، هغه بل کس ته حجامت وکړو نو هغه ته لګېدی شي. جی ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. بل تپوس چې کوم دی نو موږ دا کولو، بلکې د ټولو عوامو په ذهن کې هم دا یو سوال راځي چې ښځه خاوند یعنې کې میا بیوي په خپلو کې څنګه ریلیشنشپ ساتي، تعلق به څنګه ساتي، چې یعنې کې یا ښځې ته زیړی دی یا د هغې خاوند ته زیړی دی، نو د هغې ماشومانو ته د هغې سپریډ څنګه کېږي، د هغې مطلب ترسیل څنګه کېږي، او یا ښځې نه خاوند ته، ښځې نه خاوند نه ښځې ته د دې ترسیل څنګه کېږي؟ دې باندې لږ. جی شهریار بھائی، دا ډېر امپورټنټ کوېسچن دی. ما چې څنګه تاسو ته وایي چې هیپاټایټس A او E چې دی هغه خو د ښځې نه خاوند ته یا خاوند نه ښځې ته د ازواجي په تعلق باندې نه کېږي، هغې تعلق د خوراک سره دی. نو په دا خو دی چې یو کور کې هغوی کې چاته وي، خو په خوراک په ذریعې ښځې خاوند یا بچو چاته هم کېدی شي. موږ به راځو چې کومه کې یرې وي هغه د هیپاټایټس B او د هیپاټایټس C دی. دا چې دی د ازواجي تعلق سره ښځې نه خاوند ته یا خاوند نه ښځې ته لګېدی شي. نو دې کې د C دپاره خو چې دی اگر چې د دې څه ویکسین نشته، خو د دې چانس ډېر کم دی. خاص طور چې دی دا د هیپاټایټس B چې دی د دې یو غټ ریسک چې دی د خورېدو هغه د خاوند نه ښځې ته یا خاوند نه ښځې ته یا ښځې نه خاوند ته دی. نو که ښځې خاوند کې چاته هیپاټایټس B وي، نو موږ هغوی ته وایو چې دا مثلا ښځې ته دی نو خاوند ته وایو چې ته ځان ته ویکسین وکړه، او که خاوند ته وي نو هغه ته وایي چې ښځې ته ویکسین وکړه. د ویکسین یو 3 انجکشنه کورس وي، نو چې کله هغه ویکسین وشي نو بیا د B یا C د B خورېدو چانس کم شي یا نه کېږي. او چې څومره پورې ویکسین نه وي لګېدلی، نو موږ دوی چې کله تاسو ازواجي رشته کوئ نو کنډوم استعمالوئ چې د ستا هغوی سره ډایرکټ کانټیکټ نه راځي. نو دا ډېر امپورټنټ شی دی. او که د چا مور ته چې دی زیړی وي، هیپاټایټس B وي، نو هغه د پیدایش وخت باندې بچو ته هم ترانسفر کېدی شي. نو هغې لپاره هم موږ چې دی انجکشن یې ورکوو چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه ته موږ ستنې لګوو. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب، ډېر قیمتي معلومات تاسو نه موږ ترلاسه کړل. الله مو عمر ډېر کړه. ډېره مهرباني.